السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما د تصویر د لښکر جی اسد کیسر اور علي محمد خان مولانا فضل الرحمن صاحب سره چې کوم ملاقات شوی د په سوشل میډیا باندې ډیر زیات ورل دي حواله سره مختلف خبرې هم راځي چې په دې باندې مکمل روشنايي چو. بل شیخ رشید چې کوم دی ډیر اهم بیان جاری کړی چې پاغه باندې نون لیگ چې کوم دی ډیر زیات اور اشتل دی دا سب بیان دی چې ټول نون لیگ کې یو کلبلی مچو شوی د پاغه باندې به هم ډیټیل سره خبره کو. بل پاکستان کې چې کوم سی ان جی بند شوی و پس وجه بند شوی و د هغې حوالې سره هم ډېر غټ اپډیټس دي جی. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهله خو به د سی ان جي حوالې سره خبره وکړو چې سی ان جي ګرانه شوي وه نو په دې وجه باندې د پاکستان چې کوم سی ان جي اسوسییشن دي نو دوی هړتال کړی یو قسم له چې دا سی ان جي واپس را ارزانه شي. پاکستان کې الریډي تاسو له معلومه ده بجلی هم ډېره زیاته ګرانه شوې ده. فیکټریانې چې څومره دي هغه هم افیکټډ شوي دي. تاسو له معلومه ده چې ستاسو په علم کې اضافه وکړم په تیر شوي 14 اګست باندې 14 اګست چونکې د پاکستان او تهوار د پاکستان خو بیا هم په دغه د پاکستان په تهوار کې چاینا په لکونو روپو بزنس کړي. څنګه بزنس کړي چې د پاکستان جنډای د پاکستان بیجونه د چاینا کې تیار شي پاکستان ته راغلي د دنیا خلکو اشتریو د پی ټی آی د جنډې دا ټول هر څه په چاینا کې تیار شي او پاکستان کې خرڅ شي. پاکستان کې د چې کوم فیکټریان وي بند وي په سوجه بند وي چې د فیکټریانو مالکان وي چې موږ یو بیج یا جنډای جوړو په هغه باندې د چاینا په نسبت زیاته خرچه راځي او د چاینا الته پروډکشن او بیا الته رسول باندې دا غینه هم کم خرچه راځي. نو بیا څوک لیونی چې زموږ بیج په 80 روپۍ اخلي او د چاینا بیج په 10-20 روپۍ ملاويږي. نو په دې وجه باندې د پاکستان فیکټریان چې کوم دي بن شوي د ګرانۍ په وجه باندې بجلی ګرانۍ په وجه د ګیس ګرانۍ په وجه باندې ډیر زیات مطلب مشکلات دي په ګرانۍ په وجه باندې ملک له. اوس پراشو زموږ چې کوم د ویډیو مین اهم ټاپک ته پاغي باندې خبرو کو چې اسد کیسر او علي محمد خان مولانا فضل الرحمن صاحب سره ملاقات ولې شوې ده. په سوشل میډیا باندې دا خبره ډیره زیاته گردش کې و ډیره زیات خلکو دا خبرې هم کولې چې کې دي شي د دواړه جی یو آی کې اعلان کوي پاکستان تحریک انصاف پارټي پریخي وي او مولانا صاحب سره پټای کې شاملېږي خو چون کې د کې حقیقت نشته. اسد کیسر او علي محمد خان مولانا فضل الرحمن ته دعا ته ورغلي اصل کې چون کې سیاسي اختلافات په خپل ځای خو پښتانه جی مولانا فضل الرحمن صاحب هم پښتون دي اسد کیسر هم پښتون دي علي محمد خان هم پښتون دي پښتانه دي یو بل سره بغم خادي کوي سیاسي اختلافات په خپل ځای خو پښتون خپنه را باندې غم خادي یو بل سره پاليږي. نو خبردار راغلو چې د مولانا فضل الرحمن صاحب خواخي وفات شي ونه د غي دعا د پاره د اسد کیسر صاحب علي محمد خان صاحب او نور هم د پی ټی آی کسانو چې دعا ته ورغلو چون کې التنا التا میډیا والا د اسد کیسر نه انټرویو هم اشتلی و چې آیا تاسو سره پاره راغلی و اسد کیسر ورته وی چې موږ دلته دعا ته راغلو زموږ سیاسي اختلافات شته خو موږ پښتانه یو بل سره غم خادي خپنه را باندې کو او د پټای حواله سره موږ داسې میټینګ یا داسې اعلان وغیرہ یا داسې د مولانا فضل الرحمن صاحب سره څه خبرې نه شي موږ صرف دعا ته راغلو جی. بل شیخ رشید صاحب چې کوم بیان جاری کړی دی هغه ویلي چې زه خپل پرسنلی جنرال عاصم منیر ته ورزم او هغه ته به مینر جاری کوم چې د 9 مې واقعیت کې څومره هم ملوث خلک دي دوی ته معافي ورکه خیر دی غلطي ته شوی ده د کې موستلی ینګ الکان هم دي غریب خلک پکې هم دي چې په 9 مې واقعیت کې په جیل کې گیر دي جی. نو زه به هغه دا مینر جاری کوم جنرال عاصم منیر ته چیف اف آرمی سټاف لا چې خیر د تاسو د 9 مې واقعیت کې څومره هم ملوث افراد دي ایله خیر د معافي ورکړي زه به درنه غي په ځای معافي وغواړم بلکې ټول قوم به درنه معافي وغواړي او دغه خلکو لا معافي ورکړي. دا خبره چې کله داسې مسلم لیگ نون اوریدلې ده نو یې سره هم غم پیدا شوی چې آیا کچري معافي ملو شو نو بس دا خو به برشیر د جیل نه روزي عمران خان به جیل نه روزي بیا د موږ په ملک ځای نشته بیا به نواز شریف تختی کچري عمران خان د جیل نه وروته. نو په دې وجه باندې سره هم ټینشن جوړ شوی دی چې شیخ رشید چرته پریشا باندې جنرال عاصم منیر صاحب سره ملو نشي او د معافي ته نه غواړي واغې معاف نه کی مطلب ته سره ملو شوی نه دی واغه معاف کړي نه دی. نو بل په دې حواله سره د شیخ رشید په دې بیان باندې نو لیگ باندې چې کوم دی هغه ډیر زیات اور ایستل دي او په دې خبره باندې سره ډیر زیات فکر او ټینشن پیدا شوی دی جی. نو دا څه غټ اپډیټس چې ما وی تاسو سره شریک کوم ډیر زیات مننه جی. والسلام.